السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ارچی ولی محمد بډیڅی نن د جون د میاشتې اول تاریخ د دوشنبه ورځ او د مازدیګر 6 بجې کېدونکې دي. لکه څو ورځې د مخه چې ما ویله بارانونه ختم سول او تیزی اواوی به چلیږي. د اواو هم د اکثره خاص شهرو کې چې په کم سپیډ کم هواوی چلیدلې د هغه هم بیانونه په وایسیزو کې په اډیو کې او په ریټن سره فیسبوک ته هم ما ورکړي وو او په هغه کې ما دا خبره کړې وه چې د جون میاشت چې کله راسي په جون کې به انشاءالله بیا د بارانو او د اوریځو مجلس کوو. لیکن په هغه کې ما دا خبره نه وه یقیني کړې چې په جون کې به خامخا بس بارانونه راځي. خو اوس دا د جون رالی نو نن سهار هم چې پر اسمان باندې بالکل یو ځای هېڅ اوریځ هم نه وه، لیکن فیسبوک ته ما بیان ورکړي چې جون خو رالی او اوس به د اوریځو او د بارانو مجلس شروع کو. نو هغه کې ما لیکلي وو چې څه اوریځې نن و بلوچستان ته راځي، لیکن دا ډېرې کمې اوریځې دي او پاشلې اوریځې دي، داسې خټکي لرې او کوټ ته به هم ما ویل اوریځې راسي، لیکن هغه دونه کمزوري دي او دونه کمې دي، ډېر کم امکان شته چې په کوټه او شاوخوا دې باران وسي. بلکې ما دا وویله کېدی سي د کوټې پر اطرافو کې ځای مې څه څاڅکي وسي. او بل ما ویله د کوټې بالا د مشرق په خوا د کوټ سره ونیسئ، یعنې د زیارت سره به دی زه سره د دکۍ و سنجاوي و لورالایي تر ژوبه پورې تر شیراني بیا د ډیره اسماعیل خان او د ډیره غازي خان تر باډره پورې ډیره بوکټي لاړي وغیره بارکان په دغه علاقو کې دغه وریځې پاشلي موجود دي او دا وریځې کوچنۍ دي، کوچنۍ تناوي دي او په هر ځای نه دي. یو کلي به فرض کړه لورلایي په یو کلي به باران وسي، بیا به په 3-4 کلو نه وي، اخوا ته به بیا احوالي چې په فلاني کلي باندې هم څه باران وسو. په دا رقم لرې به څه بارانونه د نن ورځې دغه صورتحال ما بیان کړی و او په هغه کې ما دا خبره هم کړې وه چې د ژوبه سره نه د خوزداره سره د کراچي په لار چې کوم بیا غرونه راځي د وټ پر اخوا تر لسبیله پورې په دغه مابین کې هم څه وریځې ښکاره کېدلې. د دغه زه یو خبره ما کړې وه، ما کېدی سي دلته هم څه باران وسي. او نور د نوشکي، نوکونډي، تفتان، چاغي، ګوادر، مکوران ډویژن د بلوڅ علاقې دا بیا نن داسې خاص وریځې نه وې پکښې. دا خوا په دې خوا کې د باران باد سمج نه دی کړی، یعنې د باران امکان پر اخوا باندې نه و. او دغه نن تقریبا دلته د فضل خان ناصر هم و ماته یو دغه راغلی وه، یو تصویر یې راستولی و چې د لورلایي په علاقه کې یو ځای هغه رقم یو کوچنۍ تنه راغلی وه او څه ژلۍ یې کړې وې، ژلۍ ښې غټې معلومېدلې، خو ده ویلي وو چې بس هغه رقم و ماته یې لیکلي وو لکه تا چې ویلي وو بس ډېر بوږ یې وانخستی، زر ودرېدلې، نو ځکه څه تاوان ماوان یې نه کوي پیش. او دغسې هم دغه د ژلۍ چې کېږي اکثره به دغه د خدای پاک او د فرشتو ورته پام سوی دی، ولاکه په چی شی خوا ورته بده ده، بس چې کله سیف الله باندې ژلۍ کېږي بیا ډېرې کېږي. او بل ځای چې وسي داسې یو تنبیه ورکړي، لږ اشاره ورکړي، بس بېرته زر ودرېږي، نو دغه کله سیف الله باندې شروع سي بار نه درېږي. دا نو ولاکه چې هغه د میاشتې وجه وه، خو بیا دوی وویله چې به کله سیف الله په میاشت کې نه دي خطا وتلي، هغه ګوال والا و. هغه کیسه ما زما او د دوی فیصله مولانا عبدالواسع صاحب هم راله وکړله. او اوس دا چې نن کوم صورتحال و دا تقریبا دغه رقم سو. او دغسې هم دا یو څو ورځې سبا او بل سبا په بعضې علاقو تر جمعرات ورځې پورې دغه وریځې موجود دي، به دا رقم کم بارانونه به کېږي. او دا بارانونه په مورته کې دي، څوک په دا خوا نه به دي چې یاره دا نو ولې کم بارانونه دي. نو بارانونه انشاءالله په مخ را روان دي، دا هغه لکه ناشته و نارۍ
به دا د مفت بارانونه چې کېږي انشاءالله په مخ په خدای خیر کړي نور بارانونه باقاعده راشي او دغسې په دا ورځ کې خلک اکثره په بارانو خوشحاله هم نه وي هغه دپاره دی چې هلته دوی د چا لونه دي چا لونه کړي دي درمند پراته دي او ترېشر کوي صفایي کوي بس په دې لګیا دي د چمن سره یو ملګري نن بار بار ټلیفون کوئ ګلوریز ښکارسي دي بیریږو بیا ما تسلي ورکړم انشاءالله پر ته باران نه کېږي نو دغه رقم 3 4 ورځې دغه وریځې راځي په دا بلایي علاقو مشرقي علاقو لکه مخکې اوس چې منونه واخیستل په دغه علاقو باندې به داسې کم بارانونه روان نور به د کښته خوا په کوټه کې هم دغه رقم سبا بیا چانس شته چې د کوټې په شار په یو کناره به او یا د کوټې بهر شاوخوا لکه میاغونډۍ کوچلاغ یا انو د غره شا یو ځای کېدای شي کم باران وسي لیکن غټ باران په کوټه کې امکان نشته او نوشکي اخوا سبا او سبا هم مطلب مجموعي طور فلحال فارغه دي تر هغو چې غټې وریځې نه راغلي بس په هغه بلوڅانو باندې لږ وریځ باران نه کوي فلحال دا ضروري مجلس